صلح څومره برکت دی. زمونږ دا کم علم ورته ووایه یا جاهل ورته ووایه دې چا ته مخامخ کیا چې راشه صلح وکړه بس ده به مخ راچولی ته یې هلکه لاس ورکړه دی به لاس نه ورکوي هلکه جوړ شه ورسره زمونږ ژوند دې څه شی وایي نن ورځې سره 100 کلونو نه بعد به موږ څوک پېژني نن ورځې سارا 100 کلونو نه بعد به موږ څوک پېژني موږ نه چې په مدین په دې جومات کې داسې خلک ناست وو څوک مو پېژني موږ نه روایتو کې راځي انسان چې کله مړ شي نو درېیمه ورځ د ده دا سامان چې دی مکمل بدن خراب شي مکمل بدن خراب شي او په خېټه کې قدرتي طور باندې چورچي را پیدا شي هغه د ده خوراک شروع کړي خېټې شپږو ورځو بعده که دی ګناهګاره نو ماران او ګډمانان هم ورپسې راشي کنې د ده خپل وجودونه جوړېږي او د ده وجود په خوراک باندې شروع شي 9 ورځو بعد د ده دا سترګې چې دي دا په دې مخ باندې را وبهېږي بالکل مخ نه یو نری سرمن پې پاته شي 12 ورځو بعد انسان دا غمګینه وي لیریږي الغرض یوه میاشت چې دی تېره کړي یوه میاشت د ده په بدن باندې د ذرې برابر غوښه پاتې یوه میاشت او 90 دین بعده د ده تش هډوکي په قبر کې پاتې وي نور نه 90 دین بعد صرف 90 دین بعد او یو کال چې په تېر شي دا هډوکي هم د خاورو سره ویلی شي او خاورو سره ښکاره شي دا د انسان حقیقت دی چې یا دی نیک نه وي دی پرهیزګار نه وي دی متقي نه وي نو شپږمه ورځ د ده دا ویښته چې دي دا له ده نه ګزارېدل شروع شي خپله مخیله بدن نه غورځېږي ویښته دی د انسان حقیقت دنیا کې قسمه قسم شیمپوګانې صابونان ته پې استعماله چې زما دا ویښته خو یو داسې وي او داسې وي او په دې مخ باندې ته څومره خرچې کوې شپږو ورځو بعده دا په خپل حال باندې پاته نه شي متغیر شي نو انسانه تکبر د کومې خبرې چې ته یو مسلمان نور سره معمولي خبرې باندې غوسه شوې چړاو شوې جنګ باندې شوې نبي علیه السلام فرمایي وایي دا کوم خلک چې فخر کوي تکبر کوي ورځ د محشر به الله دوی ته د میږیو شکل ورکړي د میږیو شان دی بیا واړي او اهل محشر ته به فرمایي خپې